د تحریک انصاف حکومت په صوبه خیبر پښتونخوا کې د 14 کالو نه برسرې اقتدار دی، ولې په دغه اوږده موده کې عوامو هغه تبدیلي ونه لیده د کومې چې ورسره وعدې شوې وي. په هر دور کې دغه وعدې شوې وي چې بلدیاتي نظام با اختیاره جوړول، د کلو او د علاقو په سطحه ترقی راوستل او عوامي نمایندګان په فیصله سازۍ او قانون سازۍ کې شاملولو، ولې دغه لوی وعدې تشې مفروضې ثابت شوې. صوبایي حکومت تر دې دمه بلدیاتي نمایندګانو ته څه اختیارات او فنډونه نه دي فراهم کړي. صوبایي حکومت په دغه بد انتظامۍ او ناکامۍ د پرده چولو په غرض د صاف شفاف خیبر پښتونخوا په نوم مهم شروع کړی دی چې هر ویلج کونسل ته د صفایي عمله او لوډرز فراهم کړی شوي دي. د تحصیل سمرباغ ویلج کونسل بادین ګنډيري بلدیاتي نمایندګان په دې اړه وایي چې یوازې ماشینونو ورکولو باندې په علاقه کې ترقی نه راځي. حکومت باید منتخب بلدیاتي نمایندګانو ته اختیارات او مالی وسایل ورکړي چې دوی د خپل قام خدمت په صحیح توګه وکړي. موږ له بدلیاتو کې نور څه راغلي نه دي چې نور څه لکه موږ ډېر لکه عمران خان چې کوم ویچنو چې یاره د صفایي لکه بدلیاتو لکه په نیجي سطح باندې چې یاره موږ بدلیاتو لا موږ ترجیح ورکوو، نو هغه ترجیح لکه د حکومت ورنکړه لکه کوم چې عمران خان کوم ویژن جوړ کړی چې یاره مسایل به د کور په درشل باندې حل کېږي، نو هغه کې صوبایي حکومت ناکام راغی. هغه مسلې په هغه ترجیح هغه ورنکړه چې یاره مسایل یې حل کړل، لکه هغه نه موږ له څه فنډونه راکړو نه موږ له څه اختیار راکړو. نو په دې کې لکه د حکومت دې بدلیاتو ډېر ناکامه راغی، لکه زموږ په حق باندې یو قسم له ډاکه واچېده، لکه هغه دغه یې ونه کړله. کوم څه چې راغلي نو هغه دې قانون ته مخې ته دي. انشاءالله مزید به موږ هم چې په اقتدار کې یو که نه یو موږ به د قانون لپاره کوشش کوو مزید هم او دې قوم خدمت به کوو. موږ دغه ویلج کونسل عوامو ته مبارکي ورکوو چې زموږ دغه په دې دومره وخت کې چې کله نه موږ منتخب شوي د هغې نه راوخته تر ورځې پورې دغه زموږ یو لوډر چې کوم دی موږ ته میلاو شوی حکومت د طرف نه، یاره په دې ویلج کونسل کې کوم د صفایي انتظامات دي چې هغه په ښه طریقه باندې ترسره شي. موږ د حکومت نه هم دغه درخواست دی چې موږ د کله نه منتخب شوي نو په دغه سوچ کې پراته وو چې یاره موږ استعفا ورکړو که څه وکړو چې یاره واپس دغه عوام چې کوم موږ د ووټ راکړی هغه زموږ نه کارونه غواړي او پاسه نه زموږ په خپل هم دومره وس نه کېږي چې د ژبې وله وکړو، او حکومت چې کوم دی نو هغه موږ ته فنډینګ نه راکوي. نو زه د حکومت ته دغه درخواست لرم صوبایي ته مرکزي ته چې بایي تاسو بلدیات وکئ، نو دا صرف د نوم شی خو نه دی چې بس موږ په کلو کې په د یو بل څه په جاپو ور واچوئ او بیا ځان له غاړې ته کښېنئ. بلدیات مطلب دا دی چې هغه به بالکل هغې ته ښه ملاتړلي ودرېږي، او که د صوبایي ایم پی ایم این اے فنډ وي هغه به هم دې بلدیاتو ته ورکوي، ځکه چې دا ډایرکټ بره راست په دې عوامو باندې لګي. او تر اوسه پورې زموږ هر څومره ټایم چې تېر شو په دې کې دا اولنی دا لوډر د قوم دپاره نه راغی، دا به انشاءالله کلي په کلي باندې به موږ ګرځو. موږ به د هر کلي ضرورت ته ګورو، د هغه ضرورت مطابق به موږ د هغه خلکو خدمت کوو، په خپله به ورسه ځو، په خپله به ورسه ګرځو.